رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي وبه قال حدثنا نصر بن عبد الجهزمي قال أخبرني أبي قال دا نصر أخبرني أبي ما تخبر فلار لا كده جاء علي ده قال جميعا دا جميعا منصوب على الحال نو معنا دا ده چې دا دواړه متفق دي او جمع شوي دي په تحديث کې د قرة ابن خالد یا په یو وخت کې دواړه د قرة ابن خالد نروي ذکر کړي یا په دوه وختونو متفرقتين کې دې دواړه به روي ذکر کړي دا عبد الله بن معاذ او امدارنګ نصر بن علي جهضمي دواړه دې جمع شوي دي په روایت نقل کولو کې د قرة ابن خالد نه د اغین روایت دا نقل قال حدثنا قرة بن خالد عن ابي جعفر عن ابي عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث نحو حديث شعبة وقال ان اخبرنا خرج التوبائي والنقي والحمد والمزفر وقال ابن معاذ في حديث عن ابي قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد دا مخکې روایت سره فرق دا ذکر کی قال معاذ کوي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام کو فرمایل اشد لرا مراتنا اشد عبد القیس دے ان فیک بشک بتا کی لخصلتين دو خصلتون دی يحبهم الله دا دو خصلتون لا تبارک وتعالى وخی الحلم والاناءه یو حلم دی او بالاناءه دی دا اشد ویل دا منذر ابن عایز تا منذر ابن عایز یا صوبی منذر ابن حارث یا منذر ابن عامر یا منذر ابن عبید دینون دو در کی یو حلم دی او بل اناعت دا دو صفتونه پتا کی حلم عقل ته وای چتا کی عقل دویم اناعت دی تثبت دی په امورو کې عجله په کارونو کې نه کې تلوار او چالاکی په کارونو کې نه کې دا دو صفتونه پتا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دو صفتونو ذکرو سبب د وینا د پیغمبر علیہ السلام چې دا دو صفتونه درکېدي یو عقل له او بل چالاکی نه کې امور کې سمج سوچ او فکر سره کار د کارونو عاقبت ته ګوري نو دا دو صفتونه پتا دي دا غي وجه دا کله چې دا وفد راغ او دا وفد مدینه منوره ته ورسېدل د دې اشد نما سوا نور کسانو چالاکی کوله چې نبی رسول الله والسلام ته څومره زر کې دي چې ځان ورسېد او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاقات داو اشد چې نو هغه د دې سره لاړ نشو هغه د خپل بارونو سره التفات شو قومدارنګ اوخه چې کوم دی هغه ګونډکړه هغه عقال کو کړوي تړل بیا ځان کوینځو خیاسته خپل جامع واغسل هغه نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورغی چې نبی علیہ السلام ته ورغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځان ته نږدې کړ او خپل په یو جانب کې د اشد داکینه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې سره خبرې اترې وکړو خبرو کو ورته ویل تاسو به بیعت کوئ خپلم به بیعت کوئ د قوم طرف نه تاسو بیعت کوئ دې ټول خلکو ورته ویل دا شرط نه ما سوا به بالکل صحیح ده من خپلم بیعت کوو او د قوم طرف نه هم بیعت اشج ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی چې د خپل دین پرې دی او بل دین ته دی د دین سخت کار د انسان د پاره بل شي نشته دا ډېر ګران کار چې یو سړی ته د خپل یو شینا چې خپل دین د یو شی هغه پریدي او بل تزینو دا ډېر سخت کار من به د قوم بیعت تاسو نه کوو من به د خپل بیعت وکړو او د قوم بیعت باندې واپس بلار شو د قوم ته دعوت کچا زمونږ خبره اومنلا نو ډېر ښه
او کچا ونه منلنو جهاد ور سره شروع کو مقابله ور سره که اوس مونږ ته وایو چې د قوم بیعت کو لا شو هغه مخالفت کی یا خو ودرو وکړي چې دا خبره وکړه پیغمبر علی السلام ورته فرمایل صدقتا دا دې رښتیا ویلي ان فیک خصلتین تاکي دا دو یو درکې انعت دې ته په مصالحو کې په عاقبت د کارونو کې نظر کې عجله دا چالاکی نه کی ځکه دا کار دا دال دې پچا باندې د دې په عقل باندې د دې په کامل فکر باندې سوچ باندې چې دې په عاقبت د کارونو باندې نظر لري او په عاقبت باندې پیږي او دا خبره حقیقت اوس یو بل روایت کې راځي مسند ابي اعلى نقل کړي نور نقل کړي چې نبی رسول الله والسلام اشد ته ویلي وتا کې خصلتين نو دی اشد نبی رسول الله والسلام نه تاسو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کان فی ام حدثا دا ما کې مخ کې نو کو اوس پیدا شي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بل قدیم دا پخوانه دا دو صفاتونه تا کې موجود نو اشد د الله حمد ادا یا الحمدلله الذي جبلني على الخلقتين يحبهما اغه ذات در حمد و ثنا چې دو صفاتونه په ما کې پیدا کړی والله تعالی خوخ دي دا دو صفاتونه نو ځکه نبی رسول الله متدا خبره وکړه چې دی دا پیغمبر علیه السلام ته جواب ورکړ دا ډېر د عقل او د زیرکی جواب پیغمبر اسلام ته دا دو صفاتونه پتا دي نوایا ومن قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن وليد قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده دا سعيد ابن ابي عروبه نو د دې کونیه ابا نظر د دې کونیه يحيى ابن معين رحمه الله غداوي نو دا اصل کې سعید ابن ابو عروبه باندې دې اختلاف راغلی احادیث کې خلط باندې راغلی نو دا چې مخ ورسته لدینه اختلاف نه چې چار ویت اوریدلې دي هغه روایت معتبر نه دي فلیس بشئن او دی باندې چې کله خلط راغلی دا غینه مخ کې چې چار ویت اوریدلې دي نو هغه قابل د سماع هغه دی دا سعید ابن عروبه نو د دې وجنا دی باندې اختلاف راغلی او دلته پر صحیحینو کې چې کوم روایت ذکر دي د هغه راویانو نه چې هغه راویان هغه اختلاف په باندې راغلی دا محمول دي په هغه حالت باندې چې دا قبل الاختلاف دي چې دی باندې الاختلاف نور راغلی امام مسلم امام بخاری روایت دا ته نقل کړي په هغه باندې حمل دي او چې کله په دې باندې اختلاف راغلی دي په صحیحینو کې به د دې راویانو نه چار روایت دا ذکر کړي نو دلته سعید ابن ابي عروبه باندې اختلاف راغلی خود دې روایت دا محمول ده په هغه حالت باندې د اختلاف نه مخکې چې اختلاف نور راغلی نو دا روایت نه نقل قال حدثني من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتادة ابا نضرة بن سعيد وی ذکر کړه قتادة ابا نضرة دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه د دې ابا نضرة خپل منذر ابن مالک دا دې روایت نقل کړه ابو سعید خدری نه فی حدیث هذا په دې حدیث کې دا سی ویلي چې ان اناسن سکسان د چانه د عبد القیس قبایلنا قدمو دیرالو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام باندې فقال یا نبی الله ان حي بشک من یو قبیله یو ربیعنا او ما بین دمن کې او ما بین ستا کې کفار د مضری و دمن او داغي ما بین کې دشمنی ولا نقدر علیک من قادر یو براتل پتا باندې الا فی اشهر الحرم مگر په میاشتو محرمو کې په دغه میاشتو کې راځو دینه ما سوا موږ راتللې وایا فأمرنا بأمر نأمر به من أراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأربع وأنهى عن أربع واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وآتوا الخبز من الغنائم وأنهاكم عن أربع من الدباء والحنث والمساس والنقيب قال يا نبي الله ما علمك دی نبی علیہ السلام ته ما علمک صد علم صاحب النقیر په نقیر باندې دغه تاسو دیو جنو کو چې د دې لوخي استعمال د نقیر په مدینه منوره کې نو بلکې د دوی علاقه کې استعمال دي نو دې ته تعجب وشو چې نبی علیہ السلام د دې لوخي علم څنګه وشو
دا خو په مدینه منوره کې نه استعمالي او پیغمبر علیه السلام د دې نه خبر دی نو ځکه نبی علیه السلام ته تاسو وایا او نبی علیہ السلام ما ته پته جزعون دا ډډه تن قرونه تاسو کنده کې وکني دی لرا فتقذفون فيه تاسو ورذول کوي په دې کې من القطيعه هغه وړي وړي خرما یو نع خرما دی وړي 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 خرما پکې اچوي قال سعيد وقال نبی علیہ السلام من التمر فتقذفون فيه من التمر نو غیر ابتدا سره دی تاسو ورذوي په دې کې د خرما ونه ثم تصبون بهواله فی بذک من الماء دوبون حتى اذا تکنا چدا قرار شي غلیانه جوش دې شربتموه تاسو سکی دی لرا او خود کېږي شراب ته جوړ شي حتى ترنی پوری ان احدکم یوستاسنا او ان احدهم یا یولدین شدراویله لا یضربوا ابن عمه بالسيف خپل ترزوی او وਹੀ پچابانی پتور باندې معنا دادا چې دا تا شراب ته جوړ شي او چې شراب جوړ شي شراب اس کی چې شراب اس کی عقل لاړ شي عقل باقی پاتې نشي چې عقل پکې باقی پاتې نشي نو دا په ځان نه پیږي حتی چې د دې محبوب سره د دې نږدې قریب سره هغه د تر زوی دی هغه د دې احباب کې دی د دې په دوستانو کې دی نو هغه وਹੀ او دا په ځان باندې پیږي نه مقصود د نبی له سلام دا چې دین یو فساد جوړ شي یو عظیم فساد جوړیږي د دینه ما سوا نور مفاسد هم پکې به تاسو په ځان پیږي نه او دا کارونه کوي دا وی قال وفي القوم رجل اصابته جراحه كذلك مدراوی وی چې په دې قوم کې یو سړیو دا ابو سعید خدری په قوم کې یو سړیو اصابت قوم کې سر ثابت و رسیدلی دي تجراحه زخم كذلك هم دارنګا دا قوم چې راغلی دا وفت په دې کې یو سړیو نو هغه نوم جهم نومیدله او د دې د زخم په دې پندې کې او ام دقه زخمی شیو چې ترغه شراب سکلیو فزان پیدل نه تور راواغسل دی وهلو په دې پندې باندې هغه پټېدل هغه ویل چې دا پیغمبر علی السلام بیا نه لکه ماته چې خبره کړي ترغه یو چې یو سړی وਹੀ او فزان وپیږي نه فزان به نه پیږي قال وكنت ومزو اخبئها حياء ما پټول دي لرا د حیا د وجنه من رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا نبی علیہ السلام نے پټولا نو فقلت ما وتلف فيما نشرب فسكم مسك يا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام علی فی اسقیه الادم فاغا جیونو د چا کې د سرمنو کې د سرمنو په جې کې د سرمنو لوخي کې تاسو بس کوي التي اغا جینا یلاس علی افواهها چتاو کړي شي تار د دې په خلو باندې د دې په خلو باندې تار تاو کړي شي یولاس تار تاو کړي شي د دې پچا باندې په خلو باندې بلل کړي دي تولاس چې د دې جی خله چې دنه تینه تاو شي یولاس مزه تینه تاو شي تاو کړي شي تار تینه تاو کې خلی کو تړي یاد لري داجی خلو لکه بوجي خله چې دنه را مخفل پدي بوجي باندې و تړي داجی خله په خپل د جیب کې نه واسه دیوانی ګنده واچ خلی بند کی او کجو لاشي نو مزه ته نتاو قالوا یا نبی الله ان ارضنا منغمک کثیرۃ الجرزان دې کې ډېر مګکوري دي دا یو نوع مګکوري دي نر مګکوري دي مګ نر مګکان دي هغه ډېر وران وی او سرمن خو چې تپات کېږي تینا نه دا بخوري سورې کوي نو په دې کې جواچو نو هغه سورې وینو په ټوله تینا رواني وي دا خبر پیغمبر اسلام ته ولا تبقي بها نباقي کی باقی پات کی گنا پدې کې اسقیه الادم هغه جید چا د سرمنه هغه باقان لري باقی پات کېږي نشي ځکه دا ناران مګ پوری دی ټول پوری فقال النبي صلی الله علیه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أكلت الجرزان وإن أكلت الجرزان وإن أكلت الجرزان قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شد في القيس إن فيك لخسرتين يحبه الله ويحب الأنات وبه قال حدثنا محمد بن مسلم وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عدي بن محمد بن إبراهيم قال حدثني غير واحد لم يسألك وقت وذكر قال نظرت النبي سيد الخدري أن عبد بن قيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن أولية غير أن النبي يضيفون فيه دي روایت کې دا فرادي الترال تقذفون ذکر دي توهيفون فيه تاسخت کوي په دې کې من القطعا
دوړو خرماګاننا والتمر د خرماګاننا والماء دوبونا ولم يقل ندی ویلی ابن عدی په دې روایت کې چې قال سعید او قال من التمر لك ابن علیہ د الفاظ ویلو په روایت د ابن عدی کې د الفاظ نشتا مخکې په هغه روایت کې وو ان قال سعید او قال من التمر خدا سعید ویلی دي او قال من التمر دا ابن علیہ په روایت کې دا و ابن عدی روایت کې دا نشته ده وبه قال حدثني محمد بن بكر الرسول قال حدثنا معاذ بن ابي بن جريج وبه قال حدثني محمد بن رافع له قال حدثنا دا ابن جريج عبد الملك ابن عبد اللذيذ ابن جريج نو سند کی تحویل شي نو ذکر استادان دو دیو محمد بن بکار دے بل محمد بن رافع دی امام مسلم رحمه الله د خپل عدد مطابق تعین کوي چې د الفاظ د چا دي ولفظ له الفاظ محمد بن رافع دی قال حدثنا ابو الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو فقال بردت اخبره حسن وحسن اخبرهما ان بدی سند کې قال اخبرني ابن جريج ما ته خبر را کړي ابو قضاعه ان ابا نضرة اخبره وحسنا اخبرهما ان ابو سعيد الخدري اخبره بدی سند کې پدې کې یو اشکال شته نو دی وجنا بعد وی چې دا سند چې دلته امام مسلم ذکر کړی دی په دې طریقې باندې نه دی ذکر ود ابو نعیم اصفهانی کې دا راغلی هغه په خپل کتاب کې دا سند وسته هغه اخبرني ابو قزعه ان ابا نصرة وحسنا اخبرهما ان ابا سعيد الخدري اخبره بدا سند داسه دا سند اصل کې دا داسه لیکن دلته چې کوم سند راغلی ابو علي وی چې صحیح سند دار چې ابن جريج اگر ویت کې د چانه قال اخبرني ابو قزعه ابي وی ان ابا نضرة وحسنا اخبراه ان ابا سعيد الخدري اخبره نو دی اخبره وی د اخبرهما په زبان نو دی وجه نه د ضمیر راځي کړي ابا نضرة ته یواز د حسن هغه ورډول لري ځکه دا سند مرسل دی د حسن د دې سمع د ابو سعید خدری نه ثابت نه ده او نه سمع ثابت ده بلکې د اخبرهما په ځبان خبر هوی چې د دې سمع با نظرته ثابت ده د ابو سعید خدری نه خود حسن د سره ثابت نه ده و دویم دار چې د حسن ذکر دی د حسن سوګي د حسن بصری دی او حسن بصری دی سو وینا د حسن مراد حسن ابن مسلم ابن یناب دی چې د دین روایت دا ابن جریج دغه حدیث دا روایت کوي نو معنا دا سکیږي قال ابن جریج یخبرنی ما ته خبر را کړي ابو قزعه ان ابا نضرة چې ابا نضرة اخبره ابا نضرة خبر ور کړی دی قزعه تا وحسنا ابا نضرة خبر ور کړی دی حسن تا اخبرهما خبر ور کړی دی د ابا نضرة هما دی قزعه او دی حسن تا دا خبر ور کړی چې ان ابا سعید الخدری رضی الله عنه چې ابو سعید خدری اخبر خبر ورکړی ابو سعید خدری او دی ابا نضرة تا چې ان وفد عبد القیس چې وفد چا د عبد القیس ان وفد عبد القیس چې وفد چا د عبد القیس نو دی وجنا نو اصلي امام مسلم رحم الله چې کوم سند ذکر کړی دی نو دا سند صحیح دی چې وفد عبد القیس لما اتو کله جلال نبی الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام ته قالو دی یا نبی الله اے د الله پیغمبر نا جعلنا الله فداک الله دې مونږ ته نه قربان کی الله دې مونږ ته نه قربان کی اے پیغمبر علیہ السلام تا نه مونږ قربان شو عرب د الفاظ استعمالي معنا دا تا د الله د مکاره او د مشکلات نه اوساتی چې ته ځان په قرباني پچا باندې نو معنا دار زه په تا باندې قربان شم معنا دار زه ته نه فدا شم ته دې مکاره د مصیبتونو نه بچي معنا کده مکاره مصیبتونو راځي په ما دې شو چې ته دې بچي دې قربان شم تا ستا په دې باندې د فکر ستا په دې باندې زه قربان شم
نو ماذا يصلح لنا من الاشربه کم شی صالح دې موږ د پاره د شربتونو نا موږ د کم شربتونو هغه په کار دي چې موږ یې وسکو هاوه فقال لا تشربوا في نبيل قال يا نبي الله جعلنا الله في ذاك او تدم النبي قال نعم الجزء نقیر څه شی ده دا مدینه منوره کې فنشتره نبی له سلام ورته او الجزع دا هغه ډډ ده رون قرچ هغه اون کنه دلې شي واسطه مین دلی مین مکنه دلې شي هغه کې شربتونه اچوي مساما سوري پکې نیوي شراب پکې زر جوړي وایا ولا بالبقاء ولا بالحنظله وعليكم بالموقا لازم دې پتا سبحان نبی جوړ کړي فاغه جيونو کې چې هغه رقیق او نرم وي جیوي جه هغه معنا دا د غړي بيزي دا سرمن صفا کړي شي پخې اوتړلې شي خولې ککره پرې خودلې شي دا غاړه هغه کې وبو واچي تاسو ممیز پکې واچوي نو دې ته جیوي لکېږي نه کوم دي بازارونو کې په خوا بو دا زوینه مې په لم دا ولا داس نو دې ته جیوي چې دا خولې اوتړلې شي موقع هغه نریم باریک چې ته ویل کېږي الموقع چې خولې اوتړلې شي په مزي او په تار باندې اوتړلې شي په دې کې تاسو اچو د دې احادیثونه نو یو څو مسلې دا معلومه شي یو دا معلومه شو چې وفدونه رؤساو ته مشرانو ته امیرانو د مسلمانانو ته وفدونه مهم اموراتو کې مهم کارونو کې وفدونه دا راځي او دا وفد چې ریشي نو هغه به قدر کې احترام به کې هغه به ادب کې دویم چې کله سوال کې تپوس کې نو هغه نه مخ کې بتوي چې زما دا سوال د تپوس ته د خپل سوال کولو دا غي عذر پیش کوم او عذر غواړم ځکه دای کراله نبی رسول الله والسلام ته سوال پیش کوم تپوس نه دغه کو چې مونږ عذر لرو چې زمونږ او دا غي په مابین کې ستاسو کفار د موزر دي مونږ څخه درنه داسې تپوس دا درنه او دریم د دې احادیثونه معلومیږي چې ارکان د اسلام مهمات بنیادونه د اسلام نبی رسول الله ما سوا د حج نو ورته ذکر کړو ځکه تا نه څوک د سم متعلق تاسو وکي نو هغه جواب دا ورته ذکر کړي هغه جواب دا ورته ذکر کړي یو سړی نه وای یاره ما میخه غسته ده او میخه په غوړه ده او لګولې نشي قرباني کیږي کنه کیږي او ته یو سکه مالونه خدي گزاره کوي خو مالونه منډیانو تراغلي دي خډیر دي زواله ودانه پکې هغه یو شی پښتنه کې ته ورته پر شته تاسو نبی رسول الله نے د ارکان تپوس کړي او ور ارکان بیان کړ ایمان همدارنګ مونږ زکات او روزه چې کوم شي تپوس کې نو هغه جواب ورکړي بل د دې احادیثونه معلومه شوا چې دلته یو سړی وي یو عالم وي هغه چاته خبره کوي د هغه په دې خبره کې د حاضرینو پوي کولو د پاره بعض سړی نه استفاده کوي چې دا زما خبره باندې دی پوي کا زما په مطلب پوي کا زما ترجمانی دي خلکو ته وکا یا د یو لغت په بل لغت باندې وکا یا د کم خبره کوم داخل به باندې نه پیږي نو دیو جنا په خبره باندې پوي هغه جبه کې فرق یوم پښتو وي بل پښتو وي یو منګ وي او بل چې نه مج وي اوس هغه ویل کوم په مج نه پیږو نو دا وسته پوي کا ته ولګي هغه په خبره باندې پوي کې چې د دې دا د دې مثال دا د دې مثال دا د دې مثال مطلب دا دی ته په خپل جواب باندې په ساده الفاظو کې نو دا سره دا پوي دغه نو دا ورته وایي چې دا څه ترجمانی کوي او سره کوي نو دا څه ترجمانی څنګه ده نو دا جائز ده دا څه ترجمانی ابن عباس رضی الله عنهما دا کوي بل دا مسله معلومه شوا چې یو سړی ریشي ستا ملاقات ریشي وفد ریشي یا بل سړی ریشي هغه ته مرحبا وایا په خیر راغلی تکلیف نه شي بلاره کې په خیر راغلی وای دا زنا چې تا ته ریشي وفد ریشي میل مریشي کم ځای نه راورخشي کم ځای نه راځي دا سړی پر اتلو پیمانه وګوره پیغمبر اسلام ته مرحبا وای په خیر راغلی ورته وای دی وای چې میل مریشي وفد ریشي نو داغه قدر بکې داغه احترام دا بکې بل د دینه دا معلومه شوا چې ته یو سړی صفت کا مخامخ اوکي هغه کې عجب تکبر لوی ناراضي نو هغه صفت کول دا جایز مخامخ د سړی صفت کې او عجب تکبر پکې ناراضي نو دا سه مخامخ صفت کول دا جایز او دې کې د اشخاص او احوال مختلف دي
یو سړی کې عجب راته لتی صفاتو کې تکبر پکې راځي لوی پکې راځي چې هم چمن دیګره نيش بیا مکو چې هم داسې مو معنا پر څو نشته بعد روایتو کې نبی رسول الله معنا کړي چې مخامخ د چا صفت مکو دلته پر روایت کې نبی رسول الله مخامخ د اشج صفاتو فإن فيك لخصلتين دو صفاتونه درکې یو علم عقل درکې بل تثبت فی الامور ده وګوره صفته کړي او التوی چې د چا مخ کی صفت مکوي نو د دې په مابین کې تضاد او تعارض نشته روایتو کې نو معنا دا ده صفت د چا په مخ کې مکوا کده فتنی فساد نه ویری چې دا به سړی په فتنه کې واقع شي او دا مدح چې نبی صلی الله علیه وسلم کړی دا هغه سړی دی چې دا د په فتنه او فساد کې نه واقع کیږي دا فتنی او د اعجاب د لوی د ځان نه ویریږي نه به د دې په مخ کې دا کار لکه وګوره پیغمبر علیه السلام د ډیرو صحابه کرامو په مخ کې مدح کړی ده ولی ځکه دا صحابه کرامو کې عجب تکبر لوی دا راتله پیغمبر علیه السلام ابو بکر صدیق متعلق وی لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بکر خليلا ما که په امت کې دوست نیولې نو ما به ابو بکر دوست نیولې بیا پیغمبر اسلام ابو صدیق رضی الله عنه ته وی زه امید لرم چې تم به هغه خلکو کې شامل چې د جنت دروازې مخ کې به ولاړې او خلکو ته راځي جنت ته داخل شي راځي ځکه چې وسړی دروازې په مخ کې ولاړې او تا ته وی چې راځي داخل شي دا به کم سړی وي دا هغه سړی دی چې دا د کور مالک ځان ګڼي کور مالک خلکو ته راځي خیرات دي لونو خل خیرات در څوک پکې راځي نه وځي خدا معنا ده چې ابو صدیق تمام د جنت مالکانو کې تب ولاړ خلکو ته چې شابه جنت ته راځي و دا څومره یو صفت وکړه دا د کدی کې عجب تکبر دا نه راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احد په غر باندې ودرېد احد غر د خوشالۍ نه اخوذید پیغمبر اسلام ته اسقط احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان پیغمبر اسلام وګوره صفت داو حضرت عمر رضی الله عنه صفت پیغمبر اسلام په خپل مخ کې کړي ځکه عجب پکې نه راته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې کله زه معراج ته لاړم او معراج په شپه باندې جنت ته لاړم او په جنت کې د چکر می او حضرت عمر رضی الله عنه ته لوستا قصر می ولیدل نو فقلت لمن هذا ما تقوسکو دا خورن خیاسه قصر دا د چا دی بیا جبرئیل علیہ السلام رته دا حضرت عمر رضی الله عنه دی و فاردت ان ادخلوا اراده مې وکړه چې نن اوسم چکر وهم په دې قصر کې فذكرت غیرتک ستا غیرت یا شو چې حضرت عمر ډېر غسانه سره دی دا سنا چې ونه وي چې ما پنګل کې ستاسو کارو چکر دیواله ولنه نو وتلې پکې نو ځکه نن نه وتلم عمر رضی الله عنه ورته بي ابي انت و امي يا رسول عليك اغار ید الله پیغمبر چې هر چا باندې غیرت کوم نو پتا به غیرت کوم نه نو ته وي چکر باندې وهلي و دا ظاهري صفت وکړه چې ستا په جنت کې محل او بنگلا می ولېږي حضرت عمر رضی الله عنه ته پیغمبر اسلام وی وته چې مدینه منوره کې په کوم کوڅه کې روانه شیطان چریشي تا نه ویری یا کوڅه بدل کې بل کوڅه باندې زی دا څنګه چې حضرت عمر رضی الله عنه نشړپونه بس و دا څومره صفت وکړه وی شیطان تاسو سره مخ کې دی نشي په کوڅه کې شیطان تاسو سره مخامخ کیږي نه و دا صفت حضرت علی کرم الله تعالی وجود پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي و انت مني وانا من و دا څومره صفت وکړه بیا علی رضی الله عنه نبی رسول الله jihad ته تل اشاره ده نه نو پیغمبر اسلام ورته وی انت مني بمنزله هارون من موسی څومره صفت وکړه بلال جنم ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته لاړم او جنت کې سمعت الدفن علیک ستاره پڼو आवाज په جنت کې و تم ګرځېدلې په جنت کې وګوره څومره صفت وکړه د بلال خدای مخ کې کړی دی خو لیکن دا صحابه کرامو کې عجب ناراضي عبد الله ابن سلام ته پیغمبر اسلامي انت علی الاسلام حتى تموت ته په اسلام باندې تر مرګ پورې ستا خاتمه په ایمان او په اسلام باندې و دا څومره صفت کړي دي خو لیکن دا صحابه کرامو کې عجب دا ناراضه نو دیو جن د پیغمبر اسلام د دې صحابه کرامو مدح کړي دا نو ولی ځکه کې عجب ناراضه لوی ناراضه تکبر پکې نه راتله کدا چې سړی مخ کی صفات پکې نو صحیح ده او که سړی کې عجب تکبر راځي هغه نبی رسول الله والسلام منع کړی دا چې تاسو دا سړی به مخ کی صفات دام کړو بل دې حدیث نه دا معلومي چې مستفتی سړی چې کله فتوا غواړي دی یو عالم نه یا چانه فتوا غواړي نو باید واضح جواب ورکړي واضح جواب ورکړي ښکارا جواب دا ورته ورکړي
دا سنا چې دا نه فتوا وغواړي نو تاسو ګونګه خبره وکړي چې هغه کې واضح او ښکارا جواب دا نه ګونګه خبر باندې کې واضح او ښکارا جواب دا ورته ورکړي او بل دا معلومه شو چې یو سړی ته وی چې الله می تانه قربان کی ستانه قربان شم دا ویل دا جائز دی لکه مسلمان هغه جعلنی الله فداک نو دا ویل دا جائز دی او بل دی احادیثونه دا مسله معلومی چې د خپل کلام تاکید د کلام د پاره او کلام مضبوطه تاکید د کلام کې دا خپل خبره غټه نو دا ستاده لپاره دا جائز ده د دې لپاره چې دا خبره د خلکو په نفس کې نو دا واقع شي نو دا واقع شي خلکو په نفس کې دا کول د خپل کلام مضبوطول تاکید کول یا مثال په قسم باندې وکي یا داسې کلام مضبوط او تاکید وکي چې دا خبره باندې خلق اعتماد وکي خلق اعتبار وکي نو دا کول دا هم جایز نه وای باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام باب دې په بیان د چا کې بللو کې چې خلا او بل شهادتين او توبه دې په بیان د شرائع او د چا کې د اسلام وای وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم واسحاق بن ابي ابراهيم الجميع عن وكيع قال ابو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن اسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن سيدي عن ابي معبد عن ابن عباس عن معاذ دا معبد دې خپل نافذ دا د دې نوم دی نافذ هغه د دې نوم دی په دې سند کې امام مسلم رحمه الله یو دقت ته اشاره کړې ده ابي معبد روایت کی د ابن عباس نه ابي رکی د معاذ بن جبل نه قال ابو بکر وی وربما قال او کله کله بدی ویلی وکیع عن ابن عباس وکیع روایت کی د چانه د ابن عباس ان معاذ قال ابن عباس چې معاذ بداویل بعثني الله چې زلګلې مالا تبارک وتعالى نبی علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم التوی چې ابن عباس روایت ذکر کوي د معاذ نه دلته ابن عباس وی نا معاذ بویل چې بعثني الله دې کې یو دقت ته اشاره کوي یو باریکی ته اشاره کوي ځکه اول روایت کې عن معاذ وی دویم کوي ان معاذ قال ندی وجنا په مابین د ان او د عن کې فرق دی یو د کې عن راغله ما روایت په عن سره دی بل د کې په ان باندې نو دې کې فرق کې جمهور علما وی دا ان کا عن دی نو دا عن احتمال اتصال لري انم احتمال اتصال لري یو جماعت علما وی نه عن دا ملحق نه دی پچا پوری په ان پوری بلکې دا عن په اتصال باندې حمل دی خدا ان چې دینو حمل دی په انقطاع باندې دا روایت مرسل دی که روایت مرسلم شي او دا مرسل روایت صحابي دی او روایت مرسل د صحابي دا په حکم د روایت متصل کې دی علامه اول مشهور علامه اول مشهور په حکم متصل کې دي خو چون کې دي کې د عن او د ان کې فرق نو امام مسلم رحم الله غ ذکر کوي او قران ابن عن معاذ ابن جبل قال ابو بکر وی کله کله وکی ویل ابن عباس نه ان معاذ قال چې معاذ ویل بعثني رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ذولګلم فقال ما ته ویل انک تچی تاتی قوما تبرادی او قوم ته اهل کتاب وقال إنك تأتي قوم من أهل القدر فتهم إلى شهادة لا إله إلا وأني رسول الله فإنهم أطاعوا بذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا بذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة کستا تابعداري وکړل نو به کوئی کا چې په دې باندې الله پاک فرض کړی صدقه تؤخذ من اغنیائهم اغسل بشي د غنیانو نا فترد فی فقرائهم دا به واپس کول شي د فقراو کې فانهم اطاعوا لذکر تابعداري وکړه فاياك وكرائم اموالهم ځان وساتو د معزز مالونو نا کرائم جمع د کریمتون دا هغه معزز مال بهترین مال بناخلی بهترین مال هغه دی چې پي ډېرې کوي یو دویم دار صورت هم خاصتو خپلې وي او دریم شدار چې دې کې غوخړې روي او وړې پکې ډېری وي دا وجونه ويخت په باندې ډېری وي نو دا کریم مال دی دا معزز مال دی دا بناخلی دا کریم مال معزز مال کرائم اموالهم واتقي دعوه المظلوم ځان وساته دعوا د مظلوم نه فانه شاند ليس بينها دعوت د مظلوم کې وبین الله حجاب دلا تطلا په مابین کې حجاب نوي معنا د دیو د الله په مابین کې حجاب نوي د مظلوم आवाज اوریدل شي دارت کولې نشي رد کولې
نشي. د دین دا معلومه شو یو دا چې کافرانو ته بالکل دعوت نه رسیدلې، نو هغه ته به دعوت ورکړي لکه نبی رسول الله چې اول دعوت ورته ورکړي. او بل یو سړی التددی په اسلام باندې حکم نشي کېدلې تر سوچ شهادتین اونول. شهادتین کداوی ما پزله کې کلمه شتاد ما ځل کې ایمان دی نه، دا به اقرار کې لکه اهل سنت والجماعت عقیده ده چې شهادتین دا وایي په جواب باندې کدی باندې نو تقونه کې نو د دې په اسلام باندې حکم دا نشي کوي. او بل دا معلومه شې شپورز ګوره پینځه منځونه دي او په دې کې د ظلم ته اشاره شو چې دعوت د مظلوم نه ځان ساتي. ځکه د دې او د الله په مابین کې حجاب نوی دا اوردل شي دارت کول نشي. بل دې حدیث نه دا معلومه شو چې امام حاکم بادشاہ چې کوم یو کس دیږي والیان لیږي او حاکم چې تلیږي هغه ته د وعد کی نصیحت دی وکي د ظلم نه دی منع کی او همدارنګه اسړې دی په دی باندې کوئی کړي چې ته زی ظلم باندې کې زیاتیا باندې کې خلکو سره اخلاق کې دا وکي دا وعظ نصیحت باید حاکم خپل امر خپل مامورین ته وکي چې دا کار تاسو د رعیت سره ادا کوي. ګور نبی رسول الله ته وعظ کوي نصیحت ورته کوي دا کوي. بل دې حدیث نه معلومه شو چې ساعی لارشي او زکات اخلي معزز او کریم مال دا بنا بلکې وسط درمیانه مال با او امدارنګه اصحاب المال چې کوم رب المال دي نو هغه بد مان نه ورته چې کوم یو پمنوي او مال پسې تللی نشي ما ته ګډ وی بیمار مریض وي نو هغه په زکات ورته هغه بدان ورکي او دا به نه معزز مال نه اخلي بلکې درمیانه مال دا بوا. بل حدیث نه معلومه شوا چې زکات دا به کافر ته ورکول کیږي نه، همدارنګه زکات دا به غنی ته نه ورکول کیږي. تؤخذ من اغنیائهم فترد فی فقرائهم. زکات دا به غنی ته نه ورکول کیږي، زکات چې ورکول کیږي نو دا به فقیر ته ورکول کیږي، د غنی نه غسل کیږي او فقیر ته دا ورکول کیږي. بل دې حدیث نه یو مسله دا معلومه شوا علامه خطابی رحم الله بعض علماء په دې حدیث نه استدلال کړی دی چې زکات چې د کم کلی خاریه نه واخلې په مغی باندې به ته واپس تقسیم ولفتؤخذ من اغنیائهم فترد فی فقرائهم. د دې په فقیرانو باندې مصرف وي. خدا استدلال بعض علماء په باندې رد کړی دی وایي چې ضمیر فقرائهم کې دا احتمال لري چې فقراء د مسلمانانو ته راځي، دا احتمال لري چې فقراء د امدی خار ته راځي، فقراء د امدی ناحیه ته راځي چې چا نه زکات وهري مغی کې تقسیم کا. یا معنا دا زکات د غنیان فتورد فی فقرائهم به رد کا په فقراء د مسلمانانو کې یا نه. دا احتمال پکې لري، دا احتمال دا ظاهر او ښکارا دی، لہذا دا ضرور نه ده چې مال واخلې او بیت په مغی کې دا مصرف. دومره د کم خارین مال واخلي هغه کې غریبانان وي، مسکینان په خپل موجود وي او د بل ځای غریبانان مسکینان سره علی السوی وي، د دې حق دی نو پام دی باندې به ته واپس کچې ته د دې خار نه بل خاري کې ډیر محتاج نقلول شي یا وی چې د دې خارین بل دې کې صالح خلدي نیکان خلدي زما د زکات په خزه کې مصرف په ځای باندې په بولوي. مثال طالبان دي، مولایان دي او کتابونه واهلي مدرسې ته بيځي راځي او که هیڅ نه نو نسوار او سیګریټ خو به نه دي خدای کې مصرف کی مراد هغه د تویس نو بیا نقل کې نو نقل کول جایز دي کدا سه یو مصلحت ده او که نور فقراء نور خلک ډیر محتاج هم نیوي دینه او امداننګ نور خلک هغه صالح هم نیوي دي خارینه نبی پامدی باندې به ته واپس تقسیم. بل دې حدیث نه بعد استدلال نیولې چې کفار مخاطب په فروع د شریعت باندې نه دي بلکې کافران مخاطب دي په اصول باندې. کافر نه بل الله تاسو نه کوي چې تا مونږ ولې نه کړې، زکات دی ولې نه ورکړې، روزه دی ولې نه نیولې، زنا دی ولې کړې، غلا دی ولې نه، د فروع تاسو نشته. ځکه نبی له سلام وي فإنهم اطاعوا لذلك کدی تابعداري وکړه فعلموا بيقول كأن عليه چې په دې باندې پینځه مونږ دي دینه معلومیږي که تابعداري او نکړه د ایمان نو په دې باندې بیا داسې لازم نه دی. د
دې مخاطب اصول باندې دي چې تا الله باندې ایمان ولې نه راوړې نبی له سلام باندې د ایمان نه راوړې په قران پاک باندې د ایمان نه راوړې په فروع باندې مخاطب نه دي بعض علماوی په دې باندې استدلال کول فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات نو دا استدلال په دې باندې دا ضعیف دی ځکه مراد دا دی چې اعلمهم معنا دی پوي کا ځکه دینه مطالبه د مانځ کیږي د نور فروع کیږي په دنیا کې او مطالبه د مانځ د فروع چې په دنیا کې کیږي د اسلام نه ورسته کیږي دا لازم نه دی چې دې په دې باندې مخاطب نه دي او الله تبارک وتعالى باندې دې منذرو زکاتونو د وجه نه دي ته عذاب نه ور کوي بلکې د منذرو زکاتونو فروع د وجه نه دي په ځب اخرت کې په عذاب کې زیاتواله راتلی شي خودم ردا په دې حدیث کې پیغمبر علی السلام اهم فل اهم دا مقدم کړي اهم فل اهم ټول کې مهم ترين اهم ایمان دی هغه مخکې کړي بیا هغه نه مهم ترين مونږ دی هغه مخکې کړي بیا زکات دې مثال ذکر کړي بیا زکات ذکر ویل دي داسې مثال څوک داسې نشي ویلې چې مونږ ډیر مهم دی کافر مکلف په مانده باندې په زکات باندې نه دی یا په زکات باندې په روزي باندې نه دی بلکې په ټول سيزونو باندې مکلف دی نو جمهور علما ما هو المختار دار لکه څنګه چې کافران دې مخاطب دي په فروع د شریعت باندې همدارنګه هم اصول باندې دي دې مخاطب په فروع د شریعت باندې هم دي چې کوم فروع د شریعت مامور به او منیان هو دواړه باندې مامورات بکې منهیات نه بزان ساتي دا محققین علما او متکلمین علما دا اغي دا مسلک او دا مذهب او سوګینا په دې باندې مخاطب نه دریم قوالدار نه مخاطب په منهیات باندې دي په مامورات باندې نه پر دې مخاطب دي منهیات زنا مکوا غلا مکوا سود مکوا جواری مکوا شراب مسکا ظلم مکوا یتیمان مخ خو په مامورات باندې دي مکلف اغي دانی کله ما هو المختار د جناب اصول او دانګه په فروع د شریعت باندې په دې باندې دي مکلف هغه دي لکه څنګه په فروع باندې دي نو دانګه په اصول د شریعت باندې دي دانګه فروع باندې اوه وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن اسحاق به قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا معاذ عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيرين عن ابي معبد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن فقال انك ستاتي قوم بمثل هذه نو دلته وګوره په دې روایت کې دا راغله چې عن ابن عباس رضی الله عنهما ان نبی صلی الله علیه وسلم بعث معاذ ابن عباس وی چې پیغمبر علیہ السلام بعث معاذ رضی الله عنه پیغمبر علیہ السلام ولېګل مخکې روایت کې ابن عباس روایت کې د معاذ ابن جبل نا او د توینا چې دا معاذ ولېګل نو دا لفظ تقاضا کوي چې دا حدیث د مسند ابن عباس نه دی او روستر روایت نن دا معلومیږي چې دا روایت په مسندات ابن عباس کې دی دا سند ابن عباس دی او دا اول روایت نه معلومیږي چې دا روایت دا مسند ابن حضرت معاذ رضی الله عنه دی چې دا د معاذ حدیث دی راوی دا دی او دې دوه روایت نه معلومیږي نه د دې راوی معاذ رضی الله تعالی عنہ نه دی بلکې ابن عباس دی د دې په مابین کې جمع داس کیږي چې امکان لري چې ابن عباس د حدیث د معاذ نه اوریدلې کله دا روایت کې متصل او کله روایت نقل کوي مرسل ځکه صحابي ذکر کوي نه چې معاذ چا راغله معاذ رضی الله عنه دا ذکر کوي نه دا دواړه طریقې صحیح دي کله مرسل روایت کوي او کله متصل دواړه روایت کوي ولی دواړه صحیح دي ځکه دلته معاذ رضی الله عنه دا ذکر کوي نه دا مرسل د صحابي دی او مرسل د صحابي دا په حکم د متصل کې دی یو او یاد اده چې دلته ابن عباس دا حدیث اوریدلې د چانه د معاذ نه او ابن عباس رضی الله عنه په خپل په دې قضیه کې ذکر وو پیغمبر علیہ السلام معاذ رضی الله عنه لېږي په دې کې په خپل موجود دی او د حدیث د معاذ نه اوریدلې دی نو کله کله روایت کې بلا واسطه بغیر د واسطې نه ځکه په خپل حاضر دی پکې نو چې په خپل حاضر دی نه وای ان نبی صلی الله علیه وسلم
بعث معاذ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معاذ رضی الله عنه ولېګل په خپل حاضر ده نو روي ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله عنه چې نو دا ولېګل معاذ ابن جبل دا ولېګل او کله کله روایت ذکر کوي ابن عباس د معاذ نا عن معاذ ابن جبل هغه روایت نقل کوي ولی یا د نسیان د وجنا نو دا ته نه هیر دي چې په دې قضیه کې غوځه په خپل دی وخت دا خبره یې را دا ورته حاضر نه ده نو دی وجنا ابن معاذ رضی الله عنه روایت کوي هغه نه نقل کوي عن معاذ ځکه دا خبره ته یاد نه ده چې په دې قضیه کې وته په خپل وی د حضرت معاذ رضی الله عنه ذکر کول ته څه ضرورت ده چې هغه ذکر کوي هغه م ذکر کوي خدا روایت څخه دا ذکر وبه قال حدثنا ابو بن بسطام عن عائشة قال حدثنا يزيد بن رجل دا بسطام نو بسطام عائشة دا بسطام دا عربي نوم نه دی بلکې دا قیس ابن مسعود دی خپل نوم باندې بسطام یې د زوی په نوم باندې او دیو جن دا د فارس د باچاهانو کې یو باچا نوم نو دیو جن نو باچاهان هغه نوم نو خپل زوی باندې بسطام کې خوجه عائشة د دې نسبت کېږي بني عائش ابن مالک ابن تیم مولا ابن ثعلبه تا دا اصل کې عائشة دي لیکن تخفیف پکې شوی نو عائشة دا تنه جوړ شوی دي نو دیو جن ابو عبد الله خطیب ابو بکر بغدادي رحمه الله هغه دا وایي چې عائشيون دا بصریانو ته ویل کېږي عائشي بصریانو ته ویل کېږي عباسيون هغه خلک چې کوم کوفي والا دي عنسيون هغه خلک ته ویل کېږي چې کوم شام والا دي نو غالب دار چې دی باندې د اطلاق هغه دا کی نو دا بسطام عائشی دی نو معنا دا بسطام دا عجمی نوم دی او عائشی ورته د کې ویل کېږي چې نسبت بصری ته کېږي دا د بصری دی قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن قاسم عن اسماعيل بن اميه عن يحيى بن عبد الله بن سفيان عن ابي معبد عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن قال انك تقدم على قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه نشيد اول هغه چې ته دعوت ورکې عبادت الله عز وجل نو اول د الله تبارک وتعالى عبادت شي دعوت اویا دعوت ورکې عبادت الله تبارک وتعالى فاذا عرفوا الله عز وجل کله چې دی الله او پیجند فاخبرهم بخبر ان الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم چې کله الله او پیجند د الله عبادت وکړو نو غینه بعد دی ورته چې تاسو باندې پنځه منځونه دي د دې حدیث نه معلومیږي چې دا يهود او نصارا دا عارفین بالله نو دی الله تبارک وتعالى نه پیژندلا يهود او نصارا الله تبارک وتعالى پیژندلنا اکتوی دی خو عبادت کولا بندگی اگر کدا الله عبادت کولا او دی دا اعلان کولا ښکارا کولا چې مونږه معرفت د الله منتحصل له نو لیکن بیم دی الله تبارک وتعالى نه پیژندلا ولی کدی الله تبارک وتعالى پیژندلا يهود چې کوم دي نو هغه جسمیت الله ته ثابتې الله ته نسبت د ولد کوي اضافت نسبت د صاحبې کوي امدارنګ د حلول او د انتقال قائل دي کنا سوارو الله پیژندلې نو دی الله پاک تدا سے اوصاف ثابتې چې الله شان سره مناسب ندي الله ته اضافت نسبت د شریک کوي الله ته معانس ثابتې داږي په خلق کې مجوس دي کدا نور دي چې دنو د دې د الله تعالی عبادت کوي لیکن د الله تبارک وتعالى چې کوم د الله صفات دي الله چې دنو کوم صفاتونه دي هغه الله لپاره ثابتینا معلومیږي دا چې دی الله کما حقه نه دی پیژندلې کله پیژندلې نو دی به یوازې د الله عبادت کولا نو نصارا و دی بده عیسی علیه السلام ته ابن الله نه ویلي عیسی علیه السلام ته به ثالث ثلاثه نه ویلي د عیسی علیه السلام ته چې دنو د معبود نه ویلي نو معلومیږي دی الله نه پیژني که يهود الله پیژندل الله له جسم نه ثابته ولې الله ته نظام اضافت د ولد نه کولې الله تبارک وتعالى ته اضافت د چا د صاحبې نه کولې داغه نسبت به نه کولې نو معلومیږي دا چې دی الله نه پیژني الله تبارک وتعالى چې حلول جایز وي انتقال جایز په الله کې نو دی وجنه دا به نه ویلي خو معلومیږي چې دی حقیقتا دعوه لري د الله د معرفت خو الله معرفت ورته حاصل نه لري الله تبارک وتعالى کما حقه دی پیژنینا نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وی دی کچې ته الله تبارک وتعالى او پیژند نو هغه نه بعد به خبره کچې پتا سبحانه پینځه منځونه دي ځکه کما حقه الله له پیژندل نه دي
فإذا فعلوا فأخبروا إن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم فإذا أتوا بها فخذ منهم توفق على إمام د دینه معلومیږي چې ګور دی باندې چې دنو هغه د زکات دی تؤخذ من اموالهم د دې مالونو واصل شي فترد على فقرائهم من اموالهم نو معلومیږي دا چې کله مال دا غیر بغیر د اختیار نه واخلي نو دفع د زکات هغه منو کړ چې زکات زنور کوما نور کوما زکات نه تؤخذ من اموالهم وا بغسل شي د دې د مالونو نه چې څومره زکات پکېږي حاکم بواخلي هغه د اختیار نه ماسوا بغیر د اختیار نه بواخلي نو مال ته نه غسل شي او په زکات کې ورکول شي نو البته هغه نه ورکړي ته دې نه مال واخلي او زکات کې ورکړي د دې ذمہ برکیږي کبر کېږي نه په دې کې علماء اختلاف دي لیکن دا ده چې ذمہ برکیږي کنه پرکیږي آیا دار واقعي په باطن کې کرا واقعي نه نو په دې کې اختلاف د سوګي دار واقعي او سوګي نه واقعي چې نه واقعي ولې اخري دا زجرن دې لپاره زجر دي سردانه زورونه ده چې تاسو ولې زکات نه ورکړئ الله وسلم